سلام علیکم ټول وړونو ته د سید نجیب طرف نه ډیر د سلام دی ورمیوال وړونو په موبایل سکرین باندې به تاسو د پراچینور یو ډیر جانی مانی شخصیت سینمای مزمل اغا د هغه ویډیو وکاسوي زه دغه ویډیو په ذریعہ د پراچینور څورا مثال انتظامیه ده هغه سره د قوم مشران د قوم ځوانانو ته یو پیغام ورکوم او تاسو ټول ته دا ریکوست کوم چې دا پیغام مو سره راوښوي او کا زړه مو وسوالو کنه دا پیغام خامخا خپل مرګلو سره شیر زه اول د پراچینور څورا انتظامیه ده او خاص کر مزمل اغا چې کوم عدالت نن پیش کوي هغه عدالت چې کوم جج ده هغه ته زه پر ولسی یو سوال کوم چې خدای د پاره ته د رب قسم می مزمل اغا ته که سزا ورکوي سزای موت ورکا هغه نه بعد کوم یو بل شخصیت سینمای سرتاج حسین ده درې ورځې مخکې هغه د پراچینور پریس کلب مخکې کومه درنه کینولې وه هغه یې نیولی دی هغه یې ګرفتار کړی دی خدای د پاره که هغه یې تو عدالت کې پیش کړلو هغه ته یې سزای موت ورکړه هغه نه بعد مشهود علي نمای دی د پراچینور هغه ځوان دی چې هغه همیشه د پاره د کونډې بوري یتیم غریب بېواسه کسانو اواز اوچت کړی دی که تو عدالت ته راغللو هغه ته یې سزای موت ورکړه ویلی چې دا پراچینور هغه کسان دي چې هغوی همیشه د پاره د حق اواز اوچت کړی دی هغوی همیشه د پاره د بیمار اواز اوچت کړی دی هغوی همیشه د پاره د کونډې بوري اواز اوچت کړی دی نن هغوی ته سزا انده پکار دی چې هغوی ته سزای موت میلو شي چې ما که پراچینور کې بلکا سرپچیږي نه چې هغه د داسې کونډې بوري بې اسرو کسانو بېوسه کسانو اواز نه اوچتوي ویلې چې پراچینور کې خو اوس مو څومره کسو که ځوانان دي که د قوم مشران دي که څوک دي هغوی دومره زیات کمزوري شوي دي هغوی دومره زیات الوېدلي دي که چیرې هغوی دپاره چې اواز اوچت کړلو که نه هغه به جیلو ته ځي هغوی ته به داسې سزا میلویږي هغې سزا واجب نه کیدی شي هغه آینده دپاره بیا پراچینور کې چا باندې حق ونی افسوس د کورمیوالو په تاسې باندې 5 میاشتې کېږي تاسې لیاره مکمله بند دی تاسې پراچینور کې نن هسپتال کې تاسې لږ ویزټ وکړئ هلته د ګردو مریضان دسه مړ کېږي د کینسر مریضان دسه مړ کېږي د زړو مریضان دسه مړ کېږي ما خویندې میندې ډیلیوري کې څو ساعته نه مړ کېږي او تاسې اوسه پورې یایئ چې لږ صبر وکړئ استقامت وکړئ لږ مزید نوره انتظار وکړئ چېته به انتظار کوئ نوره تاسې څومره صبر کوئ نوره تاسې څومره استقامت کوئ نوره تاسې چاته صبر کوئ آیا پراچینور نه تا ته چېته خدای بله پرشته نازلوي یا څوک پیغمبر ته نازلوي یا څوک درته ولی اولاد ته رسي چې هغه پاڅېږي تاسې ته د حق اواز اوچت کړي تاسې ته حق وغواړي یا تاسې ته مثال د پراچینور کې ښکلی روغ امن راولي ایمو دغه ویډیو مقصد هرگز دا نه دی چې زه د قوم مشران د قوم ځوانان یو داسې ترګټ کوم یو داسې مطلب جنګ طرف تېروم چې هغه جنګ وجې نه بیا پراچینور کې خونریزي وشي هرگز مه داسې نه دی مطلب ایمو هرگز دا مطلب نه دی چې تاسې ټپک واخلئ تاسې وزوئ پراچینور کې بې وجه خونریزي وکړئ بې وجه یو هغه کسان چې هغه مطلب هغوی څه قصور نه وي هغه کسان تاسې قتل کړئ ښه نه مزید چې د څومره صبر تاسې وکړو که نه د صبر استقامت ختم کړئ یوه داسې طریقه اختیار کړئ یو داسې اقدام وکړئ چې هغه اقدام واجې نه د تا چې څومره هغه ځای کې سیکیورټي ادارې دي تا چې څومره حکومت ادارې دي پکار دی هغوی ته تاسې داسې پیغام ورکړئ چې یار ماه رمضان روان دی ما چې څومره مشکلات دي څومره تکلیفات دي د هغې لیارې واجې نه دي د لیاره ته به ما ته کله کولو کوي ما ته میډیسن نشي راتلی ما ته پټرول نشي راتلی ما ته ډیزل نشي راتلی ما ته د خوراک سامان نشي راتلی آیا چې هغه ځای کې څومره مثال د سیکیورټي ادارې دي هغه د چیک کوي هغوی ته سامان تلای شي هغوی ته میډیسن تلای شي هغوی ته ډیزل تلای شي هغوی ته پټرول تلای شي دا ما ته ویلې نه راځي خو چې موږ کسو پراچینور کوم یو ځوان چې هغه اواز اوچتوي د پراچینور دغو مظلومانو دپاره هغه بیا څه کېږي هغه بیا جیلو ته کېږي هغوی اواز بندولې کوشش کېږي هغوی ته دمکۍ میلویږي که مثال مو بله طرف وکسو اما کنوی لوټ کېږي
ایمو مریضان راځي هغوی قتل کیږي، ایمو بیماران ځي هغوی قتل کیږي، ایمو مسافران ځي هغه قتل کیږي. هغوی مجرمان کلم کل اثار دي. چیلنج ورکوي حکومت ته کلم کل یایي چې په دغې موانې ته کنوایي نشي راوستی. که چیرې د راوستله بیا به یې سیځوم، بیا به یې لوټ کوم، بیا به همداسې چې کوم شیا ورکېږي بیا به قتلیام جوړوم چې څو پورې ما خپله بدله نه وي اخیستې. اخر د بدله به کوم وخته پورې خلو، کوم وخته پورې به دا مثال شیا مړ کوي. نو موږ د قوم مشرانو ته، د قوم ځوانانو ته، د قوم بډګانو ته، د قوم هر یو کس ته دا اپیل کوم، عجزان اپیل ورته کوم چې خدای دپاره هر یو کس راپاڅوي، خدای دپاره هر یو کس خپل حکومت نه دا مطالبه وکړي چې دا څومره مشکلات دي د کور مې بس د مشکلات مو ته زر په زر حل کړي. که چیرې مشکلات مو ته حل نشو کوای بیا تاسو مو ته یو حل وښایو چې په هغې طریقې مو لوړ شو د موږ خپل مشکلات په خپله حل کړو. نو بس امید لرم چې انشاءالله د ما قوم مشران، د ما قوم ځوانان دغه پوینټ باندې او سوچ و فکر به کوي او خپل علاقې دپاره به یو ښکلی روغ اقدام کوي، یو ښکلی روغ سوچ و فکر کوي، یو ښکلی روغ داسې سوچ به راوړي چې هغه سوچ واجنه دپاره چنار کې همیشه دپاره خدای امن و امان قایم کړي. ډېره مننه وړونو، خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب ته راکړو اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.